الرحمن الرحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان. د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم په صحبت کې چې کم خلق پاتې کېږي هغې ته صحابه ویلی کېږي. د هر یو صحابي خپل یو معیار یو مقام دی. د ټولو علماو په دې خبره باندې اتفاق دی چې د انبیاو نه پس ته په دنیا کې غوره سړی چې تیر شوی دی هغه سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه دی. ابوبکر صاحب د پلار نوم عثمان او لقب ابو قحافه او په د پلار چې اسلام وروړی دی فتح مکې په موقع باندې اسلام وروړی دی. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه د یو ډیر لوی شان مالکو. الله تعالی ولا ډیر لوی عزت ورکړو او د حضور پاک ټولو کې نږدې ملګری سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه په جاهلیت کې هم د حضور پاک دور عمده ملګری دی. خو بیا د اسلام نه پس هم اولنی ملګری دا جوړیږي کله چې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله رب العزت د نبوت انعام ورکوي. په دې وخت کې حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته وی چې مال الله نبوت راکو. نو هغه ته دا تپوس نه کوي چې دلیل څه شی دی خبره څه شی ده ورته وایي ما پتا باندې ایمان روړی دی لکه داسې ورسره حضور پاک پاتې شوی خو وی د نبوت وی اسې یو تپوس کوم ایمان می اول روړی دی وی د نبوت څه دلیل شته دی. نو حضور پاک ورته یو خبره کوي د دینه مخکې جاهلیت دور کې دی به شام ته سفر کولې تله به نو شام په سفر باندې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه یو عالم سره ملو شوی. هغه عالم داسې و چې هغه سره ډیر پخواني کتابونه پراتو. هغه پخواني کتابونو کې به د مخکینی راتلونکي خلکو باره کې څه واقعات ذکر شوي چې هغه عالم څنګه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کتو. نو هغه ورته وی یره وی پتا زما د خبرې شک راځي وي ستا نوم څه دی نوم یې ته تپوس وکړو حلیه مبارک یې تپوس وکړه بیا ورته وی دا کمیس دی لږ اوچت کا او ورته ستا زما کمیس سره څه کار دی او ورته وی خیر دی اوچت کا وی په دې څه علامت دی څه نښه شانتې پې وه. نو چې ابوبکر صدیق صاحب ورته هغه کمیس اوچت که چې ویې کتو هماغه نښه پې وه. نو دا کس ورته وی ستاسو په دې وخت کې وخت نږدې دی او په دې ځای کې مکه مکرمه کې به یو کس راځي چې هغه نبی آخر الزمان دی او د هغه یو ملګری و هغه ملګری تی اولنی ملګری. ابوبکر صدیق صاحب وایي چې بس خبره ختمه شو زه لاړم ما نه هم هیره شوه ما چاته هم نه که. وایي چې کله نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم هغه نبوت خبره وکړه نو چې ماتې دلیل تپوس وکړو نو وی حضور پاک یو عجیبه معجزه رب ورکړې وه. هغه وایي هغه دلیل چې کم دی هغه خبره چې تا ته په شام کې هغه یو عالم کړې وه ابوبکر صدیق صاحب ډیر زیات خوشحاله شو. نو دا د هغه ایمان هغه پیلنی قدم دی چې کله ایمان راوړو په دې حالت کې داسې وخت دی چې دا بیت الله او دا کم مطاف کې چې خلک اوس طواف کوي دې کې 360 بوتان پراتو چې خلکو به طواف کولو په هغه بوتانو به یې لاسونه یې ښودل. نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لاړو علی الاعلان و اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا عبده ورسوله چې څنګه یې دا ووې نو ټولو خلکو پې راباندې کړ دومره یې ووالو چې بېهوشه شو چې څنګه عام اوس زموږ مسجد ته یو غیر مذهبه سړی راشي او هغه د بل څه خبرې دعوت وچلی نو موږ به یې وهو نه نو داسې هغې هم په دې خپل ایمان باندې دومره مضبوط ولاړو چې څنګه خبره وکړو نو هغې ووهلو دومره یې ووالو چې بېهوشه شو وینې ترې روانې شوې. لوی خاندان یې و خاندان والی راځي وی که په ابوبکر باندې سو شو نو وی مونږ به د دې په بدل کې ابو جهل او نور چې کوم عتبه دا سرداران دي وي دي به مونږ قتلو. تورې راواخیستلی شو ابوبکر صدیق صاحب لاړو پوره یو ورځ بېهوشه دی مور ورته ناسته ده ټول خلک ناست دي خلکو تورې راغسې دي. ابوبکر صاحب په دې وخت کې ورسره حضور پاک هم و خو د حضور پاک خاندان ډېر مضبوط هغه ته چا څه ویلی نه شو. نو په دې حالت کې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې کله هغه علاج معالجه ولا که د هغه وخت چې کم علاج کله چې په هوش کې راځي ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه مور ورته وایي بچې وینه دنه تلې ده څه خواږه مې دله پخ کړې حلوا مې دله پخ کړې ده وخوره او ورته وایي نه وی ما ته د خپل ملګري حالت ووایه چې هغه څنګه دی ځکه هغه وخت کې خو په ځان نه و پوه شوی
مور ورته وی د هغه ملګری ټول خلک هم ولاړو چې د هغه د وجې ستا دا حالت دی، ټول خلک ترې روان شو. ورته وایي چې د هغه حالت ترې راته نه ویلی، یو وړی هم خوراک نه کوم. نو مور ورته چا نه تپوس وکړم؟ وی د عمر صاحب خور د ام جمیل اسلام هغه وخت کې پټ وي، هغې نه تپوس وکړه، هغې ته به پته وي. دا چې کوم صفا مروه ده دلته کې دار ارقم و. نو چې هغه مور یې لاړه، هغې ورته وایي چې ام جمیل زما زوی ابوبکر صدیق را لېږلی یم چې د محمد حال راته وایه. نو هغه ویارېده، هغه چې څه حالت دی، هسې نه چېرته کفارو را لېږلې، موږ ورته کفار وایو، هغه وخت کې هغې ورته کفار نه وي. هغه چې یاره پته نشه چا را لېږلې ده دې باره کې را لېږلې چې معلومات یې وکړو. نو هغه ورته وایي زه خو نه ستا زوی پېژنم نه محمد پېژنم، د چې زه ماته یې وښایه زوی حالت به دې وګورم. چې څنګه لاړه ابوبکر صاحب یې وکته په ژړا شو. ابوبکر صاحب ورته وایي چې راشه، ورته وایي د حضور پاک څه حالت دی، چېرته دی؟ وی دار ارقم کې دی. مور ته وایي ما زر بوزه. ابوبکر صاحب ته مور وایي څه خو وخوره، هغې نه پس لاړ شوی نه. لاړه دار ارقم ته یې بوتلو. هغه وخت کې کم صحابه حضور پاک سره موجود و، 15 نو هغې دننه پټ و، هغې هم نه شو راوتې د کفارو د یرې د وجې نه، هغه چې حالت ډېر خراب و. نو په دې دوران کې سیدنا ابوبکر صدیق صاحب چې لاړ حضور پاک هم خو جړل، هغه هم خو جړل. نو دا هغه ایمانی جذبه ده چې خپل ځانونه په دې صحابو قربان کړي دي. او صداقت د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ صدیق هم ورته په دې ویلې کېږي چې ابتدا کې چې څنګه حضور پاک وایي چې زه پیغمبر وي ایمان در باندې وروړم. ګوره دا د پیغمبر معیار دی، د پیغمبر شاګردان دي. پیغمبر ورته خولي داسې دي چې څنګه یو صحابي حضور پاک له دعوت ورکو، دعوت ولا ورکوي. په دې دوران کې حضور پاک چې غوښه خوړه نو هغه خوله کې حل کېده نه، تپوس ترې کوي، ورته وایي ویره ما ته ښکاري چې دا ځناور دا د مالک د اجازت نه بغیر ذبح شوی دی. ښځه ورته وایي ما د ګاونډ کې یو ښځې نه دا ځناور هغه څه چیلې دا بچې خو د هغې خاوند نه خو ما پې پیسې ورکړې دي. نو حضور پاک ورته وایي دا په قیدیانو باندې وخوره. نو خپله پیغمبر داسې یو عمل وکړو چې هغه عمل د وجې نه صحابو هغه خبره واخیسته چې یو سړي کې خپله بد عمل یي، هغه د هغې نه ځان نشي ساتلی، نو به بل ته څه وایي چې دا عمل مه کوه. نو پیغمبر هغه خبره به پریکټیکلی کوله، ظاهروله بیا صحابو ته. نو په صحابو به د هغې تاثر څه ډېر زیات کېدو. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ډېر عجیبه ژوند تیر شوی دی. یو ځل د احد په غذا کې حضور پاک وی چې یاره د جنگ دپاره څه سامان را جمع کوي. عمر صاحب وایي ما سره دې وخت کې مال و، زه ډېر زیات خوشحاله وم چې زه به نن ابوبکر نه مخکې کېږم. وایي ما نیم مال راوړم. وایي چې څنګه راغم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کور نه هر څه راوړي د حضور پاک ورته څه دې راوړه؟ وی یا رسول الله، وی چې څه مې په کور کې و، وی کور کې دې څه پرېښو؟ یا رسول الله یو مې الله پرېښی دی، یو مې تاسو پرېښی، هېڅ نشته، دا هغه بروسه ده په خدای باندې. نو عمر صاحب وایي ابوبکر نه څوک نشي مخکې کېدی. یو ځل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه عمر رضی الله تعالی عنه ناست دی. د عمر رضی الله تعالی عنه عدالت او د هغه نیکۍ څومره د سپوږمۍ او د ستوري چې را جمع کړي د هغه نیکو ته نه رسي، د هغه نیکۍ دین هم پرې زیاتې دي. نو هغه ورته وایي د ما دا ټولې نیکۍ والا عمر رضی الله تعالی عنه ورته وایي هغه یو شپه راکه چې کومه شپه تا حضور پاک سره په غار کې تیره کړې ده، صرف هغه یو شپه ماله راکه. دومره لوی سړی او نن سبا به خلک راپاسي، هغه آصف مردار راپاسېدلی دی شیعه او کنزل به کوي صحابو پسې، ابوبکر صدیق پسې به کنزل کوي. نو ډېر عجیبه مقام دی، د افسوس مقام دی. صحابه خو هغه خلک دي چې هغې ځانونه قربان کړي دي. طلحه رضی الله تعالی عنه ته ګورې نه چې کله په غشو باندې په پیغمبر باندې غزار کېږي هغه خپل لاس نیسي، 14 غزاره په لاس باندې خوري او په هغه دوران کې لاس شهید کېږي، لاس بالکل شل شي، ختم شي. نورو صحابو به خپلې سینې مخې ته کې پیغمبر ته به چې شاته شه، او د دې وخت خلک به راپاسې صحابو پسې به کنزل کوي. نو ډېر زیات ظلم یې کړی دی، د ظلم انتها یې کړې ده. صحابه خو هغه خلک دي چې د ټولې دنیا خلک راغونډ شي د هغې د خپو خاورو ته هم نه رسي، د هغې په خپو چې کومې دوړې لګېدلې دي هغې ته هم نه رسي. هغې کې دومره عدل او احسان او دومره لوی مرتبې والا خاوندان دي. دی اکثر دا خبره کوي دا شیعهګان چیرې حضرت حسین رضی الله تعالی عنه سره چې ګیر چاپېره څومره 40 ایکړه ځمکه ده څومره ده، وایي چې څومره دلته خلک ښخېږي د ده په وساطت باندې خدای دې بخښنه کوي. نو سوچ کوه دا وساطت ورته د چا د وجې نه میلو شوی دی؟ دا خو د پیغمبر وصی دی وجې نه ورته میلو شوی دی. نو چې پیغمبر سره څوک خوا کې ناست دي ولې هغه به کافر وي؟
خوا کې ورسره خیا به کافر وي چې دی لګیا د فضول بکواس کوي. د صحابو په معیار باندې، د صحابو د پیغمبر په معیار باندې، د هغې په ناموس باندې بالکل دا جبې وتړی. هسې نه په خوله کې څه خبره داسې رانشي چې د هغې د وجې نه زموږ د آخرت حرمان فیصلې وشي. د صحابو کار دا و چې موږ جنت وګټو، دنیا شاته غورځولې. په دنیا څه کول؟ لوی لوی کورونه یې پرېښو، خپل تجارتونه یې پرېښو د پیغمبرو د دین دپاره. نو ابوبکر صدیق صاحب ډېر لوی مقام دی، داسې مقام چې د بل صحابي داسې مقام نشته. اولنی خلیفه، د پیغمبر اولنی ملګری، د غار ملګری، د پیغمبر سخر، دومره لوی سړی دی. الله تعالی دی د ابوبکر صاحب درجات بلند کی، او چې دا کم کسانو دا کم کس بکواس کړی دی، الله تعالی دې دا د دنیا دپاره د یو عبرت ذریعه وګرځي چې بیا څوک نه راپاسي. په دې خلکو څه چل شوی دی؟ څوک به راپاسي د پیغمبرتوب دعوه به کوي، څوک به صحابو پسې نښلي، یو ختم شوی نی بل راپرېوتی، بل ختم شوی نی بل راپرېوتی. په دنیا کې اس یو انتشار پیلاوي. الله تعالی دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي، او الله تعالی دې زموږ د ژبې د تانو د تشنین وساتي. واخر دعوانا الحمدلله.